د ورلد چیمپئن لیگ مالک انډیا ته یو قراره جواب ورکړی دی. ورلد چیمپئن لیگ کې د انډیا ټیم 2 ځله د پاکستان سره د میچ کولو نه بایکاټ کړی و. نو اوس د ورلد چیمپئن لیگ چې کم مالک دی تاسو له په سکرین باندې ښکاري د نوم دی هرشت ټومر د نوم دی. د انډیا کرکټ ټیم لا یو زبردست او یو ډیر قراره او یو ډیر ښکلی جواب ورکړی دی. زه ورسره اګری کېږم هم دې خبرې سره. دوست ویلي دي په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو خو تاسو له دې معلومه وي چې 2 ځله د انډیا کرکټ ټیم د پاکستان سره د میچ کولو نه بایکاټ وکړو. یو یې پول میچ کې وکړو او یو بیا سیمی فائنل هم پاکستان ته پرېښو چې پاکستان فائنل ته الریډي کوالیفای شوی. څه ټایم چې زه دا ویډیو جوړوم نو دا ټایم فائنل الریډي شروع دی. ډیټیل سره په بیا خبره کوو چې فائنل میچ وشي ساوث افریقا سره د پاکستان فائنل دی. خیر په هغې بعد کې راځو خو ټول نه پهله هرشت ټومر څه بیان جاری کړی په هغې باندې خبره کوو. تاسو له په سکرین باندې ښکاري د لیکلي دي چې everyone has their own way of showing patriotism. Perhaps a sportsman shows it's by stepping onto the field and winning, not by running away. یعنی که خپل ملک سره محب وطن وي شوکې وي د هر چا خپل طریقې کاري خو یو سپورټسمنشپ ته یو کلاړي له پکاري چې ګراوند لکوشي او ګراوند کې محب وطن داسې شو کی چې خپل وطن ته میچ وګټي خپل وطن ته د مخالفینو نه میچ وګټي او خپل وطن سره محب وطن شو کی. نو دا د بالکل زبردست جواب خبره کړې. دلته دا هم ویل دي چې تیخ ته چې کم دی دا محب وطن نه ده چې ته د مرګ د خاطر میدان پرې دی او میدان نه تختی. نو دا وطن سره مینه یا وطن سره محب وطن نه ده. د زبردست خبره کړې ده. دې خبرې نه انډیا ته هم سبق حاصلول پکار دي. هلکه که ته خپل ملک سره مینه لري نو راکوشه د خپل وطن په مینه کې مخالفینو ته دشمن ته شکست ورکا خپل جذبه شو کا چې زما ملک سره مینه ده او زه د ملک لپاره دومره جذبه ما دومره سپورټسمنشپ شو کو ما په خپل ځان باندې لوبو که ما خپل ځان دومره ایفورټس مې استعمال کړل خو د خپل وطن سر مې ټیټ نه کو او خپل وطن دپاره میچ ما وګټلو. وایي دا لاره نه ده چې ته ته میدان پرېږدې او میدان نه وتښتې. رننګ اوی مطلب تیښته چې کومه ده دا محب وطني نه ده. نو دا یو ډېر زبردست یو ډېر ښکلی خو دې په دې خبرو باندې انډیا چرته پوهېږي چونکې انډیا له پکارو چې راغلي و مقابلې کړې وه پاکستان سره او پاکستان ته شکست ورکړی. پاکستان ته ویلو خپل عوام په شکست باندې خوشحال کړي. دا نه چې بس مونږ بایکاټ کوو مونږ تښتو. اصل کې د دوی د بایکاټ مقصد چې کوم هغه الریډي دوی له پته وه چې مونږ پاکستان نه میچ بایلو. هسې هم په سوشل میډیا ټرول کېږو رافیل راپسې خلک راتړي نو اوس په راپسې بیا دا میچ هم راتړي رافیل سره به میچ هم شي نو راشه تیښته وکړه. نو دا تیښته چې کومه ده دا هم نیمه بهادري ده. دلته هم د دوی دا تیښته چې کومه وه یو قسم له بهادري ده خو تیښته د میدان نه دا یو سپورټسمنشپ سره یو کلاړي سره نه جوړېږي چې هغه میدان پرېږدي مخالفینو له چې نه تاسو داسې یا تاسو داسې. که مونږ هر څنګه یو پاکستان چې هر څنګه دی راشه مقابله وکړه میچ وګټه تخته ما. نو دې ځکه دا خبره والله د WCA اونر چې کوم دی هرشت ټومر هم دا خبره کړې وه. نو تاسو دې حوالې سره رایې لرئ کمنټ لازمي وکړئ.